محترم وزنن تاسو ته وظیفه هم ډیره زیاته اعلی وظیفه ده او دومره تیز ترین وظیفه ده د کاروبار حواله سره چې په اوسو ورځو کې بس تاسو کار محترم ده بوشي یاد ساتئ زموږ هغه غرونه هغه خويندې چې د هغوی کاروبار ډیر ځل ټپ وي یا د هغوی کاروبار چلیږي نه د هغوی روزګار نه وي دغه رنګې د هغوی نوکري نه وي دا وظیفه دې وکړي او د هر مانځه نه بعد د الله پاک د یو نوم دی صرف 72 پیرې ووایي صرف 72 پیرې دعا ویا پیرې دی وایي انشاءالله العزیز الله پاک بوله کاروبار بهترین ورکي الله پاک بوله خپل روزګار ورکي نوکری ورکي او داسې زینب ول محترم الله پاک مال او دولت ورکي د انسان تبا فتم نه بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم د ډیر زیات بخون کی او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته امید در کوم چې تاسو ټول په ټیک ټاک کې الله پاکم خوشاله آباد ساته نن چې کوم زموږ وظیفه ده د ډیر زیاته ناشنا ډیر زیات عجیب وظیفه ده یاد ساتئ محترم زموږ د نن چې کوم وظیفه ده نو دا وظیفه ده د رزق د پراخې د پاره دا وظیفه ده د مال او دولت د سوا کېدو لپاره دا وظیفه د کاروبار حواله سره د چا څه قسم له حاجت وي د چا څه قسم له مشکل وي دا وظیفه دو کې د کم مقصد د لپاره کې هغه مقصد د په ذهن کې وساتي ان شاء الله العزیز الله پاک به ډیر زیات بهترین کاروبار ورکی مقصد بول الله پاک د پوره کی یاد ساتئ محترمو چې څوک هم دا وظیفه کول غواړي هغوی له پکار دی د قرآن مجید تلاوت دی روزانه کوي هغوی له پکار دی چې پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم باندې ساره مهم درود شریف دار لګي هغوی له پکار ځان د ګناهونو بد ساتي ان شاء الله العزیز وظیفه به ضرور کار کوي چې کله تاسو مونږ کوي د جمع سره نو د هغې نه بعد به 72 پیرې یا باسطو یا باسطو دا بوای یاد ساتئ د یا باسطو معنی دا اے پراهی راوستون کیا نو پراهی څوک راولي الله پاک راولي نو یا باسطو دا وتا سوای 72 پیرې سره سره 72 پیرې تاسو یا رزاق وای یا رزاق یا رزاق یا رزاق او دغه نه مخکې روسته بعد یولس پیرې درود شریف وای او چې کوم تاسو مطلوب وي کوم مقصد وي هغه په ذهن کې وساتئ ان شاء الله العزیز ان شاء الله پاک به تاسو ټول مسلې دا به ختم کړي کوشش وکړئ دا ویډیو له ثواب په نیت باندې مخکې شیر کړئ ډیره زیاته زبردست ویډیو ده او ډیر زیاته ناشنا وظایف کې دي چې مخکې هلکې مواوري هغوی هم دا وظیفه وکړي ان شاء الله العزیز ډیره زیاته فایده به وکړي الله پاک هم خوشاله آباد ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته